یولنې مېلمه زما ډېر محترم ورور مولانا علامه عتیق الله قادری صاحب دی، یو جید عالم دی. ما دوی ته زحمت ورکړی دی، په دې باندې به خبرې کوو. خوش آمدید جزاک الله خیر صاحب. عتیق الله قادری صاحب، ما تاسو اول ځکه کېنولې چې تاسو مخکې پروګرام کې مې یو ګیله کړې وه چې ما ته ټایم کم را کړی دی. مونږ ډېر بری طرح متاثر یو د مسالکو د ترجمانۍ نه. زما یو شاګرد ما ته په موبایل کې وښیل دی، ښار دی، ورور او خور دواړه زما شاګردان دي. ویل چې زما د دې مړو څه قصور دی؟ دا 50 کسان مړه دي په جومات کې. زه هغې ته بلکل نه ځم هغه موضوع ته، خو د الله اکبر په نوم چې مونږ د مسالکو کومه ترجماني کوو، تفصیلا غواړم تاسو په دې خبره وکړئ او د یو څېړنکار په توګه تجزیه وکړئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد المبارک وسلم صلی الله علیه. د ټول ناول ډاکټر صاحب ستاسو ډېره مننه کوو، شکریه ادا کوو. ستاسو بیا د دې ټول ټیم چې په داسې پرفتن دور کې او په داسې مصروفه دور کې او هغه دور چې هر انسان مفاداتو پسې منډې وي، هر انسان خپل ذاتیاتو پسې منډې وي، اجتماعیت ختمه لګیا دی. په داسې دور کې د داسې موضوع انتخاب، د داسې خبرو انتخاب او په داسې وخت کې چې غیر چاپیره هغه ذهنونه دي، هغه سوچونه دي، هغه فکرونه دي، هغه نظریې دي، هغه تحاریک دي چې هغې د دې بیخکوني کې لګیا دی. په داسې وخت کې داسې موضوع تاسو څېړل، یقینا چې دا یو جهاد دی، یقینا چې دا د معاشرې، دا د دې ملک، د دې وطن د اسلام چې کوم بنیادي او د اسلام چې کوم هغه بنیادي او مقصدي چې کوم پیغام دی، نو یقینا هغه همدغه چې دا کوم تاسو په خپلو مقدمه کې تاسو کېغوستلو او موږ ته هم په هغې باندې تکلیف راکړو، دا زموږ دپاره سعادت خبره ده. زموږ به کوشش دا وي چې هغه دین اسلام چې کوم دین اسلام موږ ته د مسلمان نه، د مؤمن نه، د کلمې نه اول د انسانیت درس راکوي. د قرآن د الحمد نه تر والناسه پورې چرته کې د انسانیت نفي نه ده شوې. د کلمې طیبې د تمامو انبیاء کرامو تاریخ چې موږ وګورو، د آدم علیه السلام نه راونیسه تر عیسی علیه السلام پورې، او بیا زموږ د خوږ پیغمبر آقای مدني جانان، بیا د هغوی نه بعد صحابه کرام، تابعین، تبع تابعین، تر دې وخته پورې چې د امت اصلاح چې څومره خلکو کړی ده، د هغې په خولو باندې انسانیت مقدم دی، انسانیت اول دی. هغې دا قوم نه ابتدا کې تقسیم کړی دی، نه په وسط کې تقسیم کړی دی، نه د هغې د تقسیمولو دپاره د هغې په ژوند کې څه داسې اقوال، افعال، کردار، گفتار موجود دی چې د هغې نه پته لګي چې پیغمبر اسلام یا صحابه کرامو یا اولیاء الله هغوی د امت تقسیم کړی دی. نو بیا د امت تقسیم چا که؟ د امت تقسیم ولې شو؟ او بیا نقصانات څومره؟ ستاسو هغه خبره چې کومه وه نو هغه باندې ما هم ډېر سوچ وکړو چې تاسو دا خبره چې کوم مشر کړې وه چې یاره او ډېره اهم هم ده، بنیادي هم ده، چې مونږ په لاسو ستولو ښکتولو کې لګیا یو، مونږ دا ششته او دا نشته کې لګیا یو، دیوالونو ادرولو کې لګیا یو. هغه خلکو زموږ لاسونه نه، زموږ ګلې یې کټ کړی، زموږ سرونه یې کټ کړ، زموږ د ښځو د زنانو د سرونو نه لوپټې یې کوزې کړي، زمونږ بیت المقدس غونته عظیم مقدس ځینو کې وینې تویېږي. ولې تویېږي؟ د دې وجوهات څه دي؟ دا ولې داسې کېږي؟ دا مسلمان سره ولې کېږي؟ دا بلکې اوس خو زه خپله زما دا ذاتي تجزیه ده چې اوس خو د مسلمان نه اوس خو انسانیت ته خبره تلې ده. اوس خو انسانیت چې کم دی نو لګیا دی په ځمکه کې ورخخیږي، کمزورې کوي. نو د ټولو نه اول خو زه دا خبره په باندې دهل باندې کومه چې د قرآن پیغام، د اسلام پیغام، زموږ د خوږ پیغمبر چې موږ د هغې مبارکو تاسو وفرمایل وړاندې چې د هغې مبارکو نوکان، د هغې مبارک زلف مبارک محفوظ دي، زموږ د خوږ پیغمبر د 63 ساله زندګۍ هر یو سکنډ محفوظ دی، د هغې هغه د ناستې کیفیت محفوظ دی، د هغې د ولاړې کیفیت محفوظ دی، هغې مبارکو خبرې کړي دي، تبسم یې په خوله باندې مبارک محفوظ دی، هغې مبارکو خبرې کړي دي، مخې سورو د غصې نه هغه محفوظ دی.
هغې دا هر یو څیز محفوظ دی په لاره چې تللی دی خوشبويي محفوظ خوشبويي چې محفوظ ده نو د هغې په دې تمام څیزونه چې کم محفوظ دي 63 ساله زندگی د هغې سیرت د هغې کردار د هغې گفتار د هغې نطق د هغې مبارکو چې څومره د هغې مبارکو د انسانیت دپاره چې کوم پیغام دی هغه چې موږ ابتدا نه تر انتها پر راواخلو زموږ د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک په ژوند کې چرته کې هم د گروهبندۍ د فرقهواریت د اونچ نیچ د تقسیم دا چرته تصور نه ملاویږي چرته گفت نه ملاویږي چرته د هغې مبارکو څخه هغه نه تاسو په ذات باندې خبرو ته په دوام ورکوي تقریبا ناظرین کرام تاسو خبرې اورئ انشاءالله دا رڼا به پیلاویږي دا خوشبو به پرمختګ کوي یو وړې شان دمې مانځم دمې نه بعد حاضر ناظرین کرام دمې نه بعد حاضر خدمت یو جناب عتیق الله قادری صاحب غواړم تاسو خپله خبره مکمل کړئ شاکر صاحب ته جی 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 ما خبره کوله جی د چونکې اتحادي امت او د امت د اصلاح دپاره مونږ ناست یو او امت اوس تقسیم در تقسیم دی نو بیا په دې کې چې مونږ کله بحث کوو یا تپوس کوو نو داسې اکثریت زمونږ رونه ملګري دوستان وي چې هغې بیا اسلام بدناموي دین بدناموي ما هغه طرف ته اشاره کوله چې د اسلام بنیاد امام الانبیا دی اسلام د هغوی مبارکو نه روان دی نو د هغې مبارکو په ژوند کې مونږ ته چرته کې تقسیم نه ملاویږي هغې مبارکو خو دومره فرمیل چې تمام انسانیت نبی صلی الله فرمایي چې چا یو انسان بچ کو نو هغه داسې شوه لکه ټول انسانیت چې کوم دی نو بچ کو که یو انسان ته نقصان ټولو ته نقصان ورسولو نو دا چې کوم لا ضرر ولا ضرار جی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دام فرمایلی دي چې دا څومره دي نو دا د الله رب العزت جل وعلا عیال الله دی الله اکبر الله رب العزت جل وعلا دی سره محبت کوي نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمای چې زما مقصد دی دنیا ته د راتګ نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمای چې زما مقصد دی دنیا ته راتګ دا د الله رب العزت جل وعلا د توحید د وحدانیت د ربوبیت د عبوبیت دا پیغام پوره انسانیت ته دی الله دا پوره انسانیت ته دی نو د رب کائنات جل وعلا د طرف نه نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک چې پیغام رسول د وحدانیت دی هغه د اتحاد دی هغه د یووالي دی مونږ به اوس د دې دا چې کوم خلفشار دی یا کوم تنوع دی یا کوم اختلافات دي د دې د ختمولو دپاره سکالرانو علماو مشرانو ډېر تجاویز او ډېر مشاورت هغه هر څیز ورکړي دي خو زما چې کوم ذاتي رایي وي نو هغه دا وي چې بدبزې د دې چې مونږ وایو چې ډاکټر صاحب ته دا کار وکړه مولوي صاحب ته وکړه سیاسي سکالر تاسو نه د هغې نه علاوه چې مونږ د خپل ځان نه شروعات وکړو جی که اتفاق خوارو چې مونږ خپل ځان کې راوړو صبر چې مونږ د ځان نه شروعات وکړو برداشت د یو انسان سوچ د هغه نظریه د هغه فکر د هغه سوچ د هغه تحریک مونږ سټډي کو هغه مونږ وګورو که چېرې زما د مزاج مطابق نه دی نو ما ته چرته شریعت قرآن اسلام دستور رسم رواج آیین ما ته دا اجازت نه راکړي چې ته بیا ټوپک روچت که یا تور روچت که هغه سره ته چې کوم دی نو قتال وکړه د دې دپاره څنګه چې تاسو ابتدا کې وفرمیل هغې دپاره گفت و شنید دی مکالمه ده هغې دپاره مکالمه ده هغې دپاره په داسې د امن یو دیوال کې دننه په ناسته باندې یو بل پویول دي که بیا هم ته چا سره په دغه په نظریه کې دغه په سوچ کې دغه په فکر کې متفق رانغی ستا ور سره اتحاد رانغلو نو بیا هم تا سره اجازت نشته دی خو په دې کې به زه دا خبره بیا خو لکم دینکم ولی دین والا الله خبره شوه خو یو خبره د په دې کې ایډ کم جي چې چونکې د دنیا د ابتدا نه تر انتها پورې چرته هم دا اړو ممکن دي نه چې د یوې نظریې د یو سوچ د یو فکر د یو تحریک خلک به په یو کشته کې سوار شي دا ممکن نه ده نو دې دپاره بیا څه کوو چې دې دپاره به بیا دا مونږ کوو چې مونږ به د بل تحریک د بل فکر د بل سوچ د بل نظریې ته په سپک نظر په د کنزلو په نظر یا د خلی الفاظ به په داسې انداز کې نه ادا کوو چې مخکې انسان پې دردمند شي او هغه کې بیا چې کوم دی هغه دننه چې کوم جذبات دي د حده پورې رسېږي چې هغه بیا ستا ګریوان ته لاس واچوي